دا کوم حدیث چې تاسو په مخ کې ما ولوسته حضرت انس رضی الله تعالی هغه وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابهونو ته پوښتنه وکړه چې هل تدرون من اجود وجودا وی تاسو پوهیږئ چې لوی سخی هغه څوک دی نو قالوا الله ورسوله اعلم دا د صحابه ادب هغه به خپل رائے خبرې د نبی علیہ السلام په مخ کې نه کولې او وی به چې الله د الله رسول په دې خبره باندې هغه خپيږي چې سخی ټولو کې سخی هغه څوک دی نو یو ګوره عربي ده عربي کې جود جدا معنا ده او سخی سخاوت دغه جدا معنا ده سخی هغه چاته وایي سخاوت دې ته وایي چې هغه یو کار کوي د څه مقصد لپاره لکه یا دنیا مقصد دی یا دغه آخرت مقصد دی نیکان خلق هغه چې سخاوت کوي نو د آخرت لپاره نو د سخاوت د څه مقصد لپاره او جود دا هغه سخاوتوي چې دې کې څه مقصد چې دی نو ني دا الله تعالی هغه جواد دی الله تعالی چې کوم انعامات هغه په بندگانو باندې یا په مخلوقات باندې کوي نو دی الله پاک څه مقصد چې دی نو نشته دی چې د دې به ماته څه فایده وشي یا به دو چرته دعا چې دی نو هغه وکړي او دو به زما احسان ومني مخلوق به خالق دی هغه چې دی نو باندې څه خپل یو دغه چې دی نو هغه ته به فایده هغه ورکړي نو دی وجنه الله چې د مخلوق سره کوم ښېګړې کوي نو دا د څه مقصد دپاره هغه نه کوي نو صحابه ووایي چې یا رسول الله الله د الله رسول هغه ته پته ده چې څوک هغه چې دی نو اجود دی په ټول کائناتو کې نو نبی علیہ السلام ورته وفرمیل چې الله اجود وجودا الله هغه چې دی نو اجود دی لوی چې دی نو سخاوت او لوی مهرباني دا د الله ده بیا نبی علیہ السلام فرمایل ثم انا اجود بني آدم په بني آدمو کې هغه کې اجود او سخی هغه زیم